وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملګری د مانځه په دوران کې د لستوڼو د را برکولو مبارک تپوس کړی دی چېرې دا څه حکم لري چې سړی مونځ په داسې حالت کې کوي چې د لستوڼي رانغښتي. جواب دا دی چې کپړې رانغښتل په مانځه کې دي نه خو منع راغلی د بخاري مسلم حدیث دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دي ماته حکم شو چې زه په وو اندامونو سجده ولګوم او کپړه هم راټوله نه کوم او ویښته هم راټوله نه کوم. دې کې بیا دا فرق نشته دی چې سړی دا د مانځه په دوران کې وکړي او یا یې د مانځه نه مخکې کړي. دا دواړه صورتونه چې دي په منع کې داخل دي د ممنوع دي د اکثر علماو په نسبت. حافظ بن حجر هم د دې حدیث تشریح کوي. مقصد یې دا دی چې کپړې او ویښته به دې نه راټولوي نو ظاهره دا دی چې دا منع خو ګنې په حالت د مانځه کې ده او داودي رحمه الله هم دې ته مایل شوی دی او امام بخاري وروسته یو باب ښودی دی چې باب لا یکف ثوب فی الصلاه مانځه کې به خپلې کپړې نه راټولوي. د هغې هم د دې نه معلومیږي چې د مانځه دوران کې دا کار منع دی. قاضي عیاض رحمه الله پرې رد کړی چې نه دا د اکثر علماو د قول خلاف خبره ده بلکې د مانځه نه مخکې هم که چا کړي دا ممنوع دی ځکه هغوی دا د مزګزار دپاره دا کار بد ګڼلی دی مکروه ګڼلی دی که دا برابره خبره ده که مانځه دوران کې وکړي او که د هغې نه داخلېدو کې د مانځه کې داخلېدو نه مخکې وکړي. البته اتفاق به دې خبره باندې چې دا مونځ نه خراب. لیکن ابن المنذر رحمه الله د حسن بصري نه دا نقل کړي چې ګنې ده باندې اعاده او مونځ دوباره کول د مانځه اعاده پې واجبه ده. بیا علماو داسې ویل چې حکمت دې کې دا دی چې کله دې د کپړې راټولې کړي او د ویښته د ځمکې سره د لګېدلو نه یې رامنع کړي نو دا داسې دی لکه د متکبر انسان غوندې کار یې وکړو. دا د متکبر انسان په شان شو. کشاف القنا دی کتاب دی په هغې کې دا خبره کړله چې دا مکروه دي چې دې کپړې خپلې راټولې کړي او بعضې علماو حکمت د باندې وایي دا ذکر کړی چې دا ویښته نور کپړې شو دا هم د ده سره سجده لګوي او لستوڼي وایي رانغښتل هم دا ممنوع دي. اگر که وایي که دا کار یې وایي د مانځه نه مخکې که دا کار یې د مانځه نه مخکې د یو کار دپاره کړی مثال په طور لستوڼي راچوت کړي نو داسې په دې حال کې بېرته بیا هم په مانځه په دوران کې پرېښودل دا مکروه دي. ولې د مخکې حدیث ته وجې نه او خاص کر بیا حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دی چې هغه وایي عبدالله بن الحارث ولیدو چې هغه مونځ کو او دا سر دا ویښته چې وو دا غټو نو دا یې داسې کمسۍ کړي وو راغونډ کړي وو. عبدالله بن عباس چې دی شاته په مانځه په دوران کې پسې ودرېدو هغه مونځ کو دی ورغی وروستو نه دا ویښته یې وله کولاو کړه پرانیستلې. کله چې عبدالله بن الحارث سلام وګرځو نو عبدالله بن عباس یې رامخ کړه وایي ستا زما د سر څه کار دی نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي فرمایلې د داسې سړي مثال چې هغه مونځ کوي په دې حالت کې چې دی مونځ کوي دا داسې دی لکه د سړي لاسونه چې دا شاته تړلی شوي مطلب دا چې څنګه دا لاسونه دی بیا سجدې لاړ شي په ځمکه نه شي لګولی نو داسې دا ویښته چې ده راټول کړل دي دا هم د سره سجده نه کوي. البته مالکي مذهب والا چې کوم دی نو د مکروهوالی هغوی د دغه یو صورت سره خاص کړی دی چې په یو صورت کې دا مکروه دي چې کله د مانځه دپاره دا کار کړی او که چېرته د مانځه نه مخکې کړي داسې دا بل څه کار دپاره یا څه کار یې کوي یا څه نو دا بیا مکروه نه دي. خو لیکن اکثر علما وایي چې نه په دواړو صورتو کې دا مکروه دي. بیا دې کې د ویښتو د راټولولو دا خبره چې کومه ده وشوله یو خو دې کې دا وجوهات ته موږ اشاره وکړه چې یوه وجه دا ده چې تکبر نه سړی بچ او بله وجه دغه شو چې دا کپړې او د ویښته ستا سره سجده کوي. زکریا الانصاري رحمه الله وایي چې د مونځګزار دپاره مکروه دي چې د خپل ویښته کپړې به سجده کړي رامنې کړي راغونډې کړي یا نور څه خو حاجت نشته دا کار یې حکمت په دې کې وایي په منع کې دا دی چې دا د سر سجده کوي او د سجدې نه منع کړه. برابره خبره ده که دا یې د مانځه دپاره په قصد باندې کړي او که نه د مخکې نه د بل څه غرض د وجې نه دا کار کړی او بیا به دغه حالت کې د مانځه ته ودرېږي. خو زرکشي رحمه الله وایي چې د دې خاص کول په ویښتو کې د سړي سره پکار دي. د ویښتو دا مسله چې ده دا ښځې ته شامله نه ده. ښځه چې کومه ده نو که ته هغې ته ووایې چې ته مانځه په دوران کې به خپلې کمسۍ پرانیزې نو دې کې مشقت دی او د هغې هغه کم د ښایست مسله چې ده د هغې مخالف عمل دی دا ځکه چې دا ویښته برابرول دا د هغې خپل یو ښایست دی او دا د مانځه دپاره کولا وهل نو دا د هغې خلاف دی. د هغې حالت اصل حالت د ښایست چې کوم دی هغه بدلول دي. او فتاوی اللجنة الدائمه کوم چې علما دي د سعودي مستقل کمیټې چې کوم د فتوی ده د هغې نه سوال شوی دی چې آیا د لستوڼي رانغښتل چې کوم دي
دا باغی کې شماري کوم سیزن چې په حدیث کې منع راغلی ده او که چېرته باغی کې شمارېږي نو آیا که زه مانځه کې داخل شمه د مخکې نه مې دا لستوڼي دي سې رانغښتي او مطلب د مانځه په دوران کې مې نه کړي نو آیا دا به کوم داخل دي نو هغوی جواب ورکړی دی چې د لستوڼو رانغښتل جایز نه دي مطلب دا ظاهر د حدیث ته چې وګوري منع راغلی ده نو منع څه دپارې نارواوالي دپارې دا کار جایز نه دی چې سړی دا لستوڼي وایي راغونډ کړي راونغاړي دې دپاره چې دا په ځمکه باندې ونه لګي سجدې په ټایم کې د مانځه په دوران کې نو دا د مانځه په دوران کې هم دا کار کول منع دي او د مانځه نه مخکې هم که دی دا کار کوي نو دا هم ممنوع دي هغوی دا جواب ورکړی دی او دغه عام حدیث بیا ذکر کړی دی چې رسول الله صلی فرمایي ما ته حکم شوی زه سجده ولګومه په اوو اندامونو باندې او دا چې الا اکف شعرا ولا ثوبا چې ویښته او کپړې چې کوم دی دا راغونډ نه کړم بخاري مسلم د حدیث ذکر کړی دی انشاءالله دې باره کې دا مسله شو چې راجحه مضبوطه مسله هم دقه ده چې اکثر علما خو دې ته مکروه ویلي که دا د مانځه نه مخکې دا کار یې کړی که د مانځه په دوران کې کوي دواړو حالت کې مکروه دی بعضو علماو ته ناجایز وي ناروا وي ځان ساتل دي په هر صورت چې دی نو دا پکار دي والله اعلم